بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا المعروف. خان پرون سبق کې دا خبره شروع شو چې مسلم له د موصول په صورت کې من کله راوړو. نو یو دا ویل شو چې مخاطب ته صرف دغه حال چې دا معلومي چې کم به موصول سره ذکر کې نور څه حالات ورته د مخاطب ته د چا په باره کې خبره کوي دا په باره ورته نور څه خبره نه معلومه نو دا په اسم موصول او په سره ذکر کیږي. هغه ته الذي كان معنا امس رجل عالم اګه چې پرون زمون سره دا عالم سره لري نو ستاسو صرف دونه پیژنې نه مخاطب چې د پرون زمون سره ملاقات کړه نور نه پیژني نو مودای نه پیژني یا دا دغه لپاره چې په نوم اغستلو کې قباحت ظاهر ولي قباحت پکې او یا دا خبرې د تاکید لپاره چې په دې نوم کې اغستو کې تاکید ډیر نه او چې کله په موصول او وسیله سره ذکر شي نو تاکید په پکې ډیر زیاتی. اگر دې دوه لپاره مثال وراوته التي وفي بيتها تفصیل شو. دریم د تفخیم د لپاره تفخیم د لپاره چې اوسې د عظمت او داغي د هولناکۍ د لپاره اگر دې فغشيهم من اليم ما غشيهم نو دې کو ساغه هولناکۍ طرف ته په اشاره د چې کوم الله پاک په موصول سره ذکر کړی. او سلورم دا چې په پنځم چې مخاطب ته په خطا باندې تنبیه ورکړل شي چې ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا چا کسان چې تاسو رونه غنئ ناو خدا خبره خوشحالي کې پرې باندې چې تاسو هلاک شئ دا غوزلونه پرې باندې خوشحالي کې چې تاسو هلاک شئ. نو دلته کې کوي ویل چې افلان کې قوم هاي سره ملګرتیا مو ساتي نو پرې کې بدونه دغه نو دا تنبیه الخطا وکې نه او بیا موږ ویلو چې دا بدی اشاره لپاره چې دا ورسونه خبر دي نه دا کمی نه وایي یعنی دا د ثواب پکې بیانېږي کا عقاب پکې بیانېږي کا مدح پکې بیانېږي کا مزامت پکې بیانېږي وداغي لپاره دا راضي لکه ویلو چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نو دلته الذين يستكبرون عن عبادتي بریسه د مسلمانۍ ذکر شوی دا چې ورسو پکې خبر معلومه چې دا عذاب پکې سيدخلون جهنم داخرين. بیا دغه چې کنه اشاره په دغه اشاره کې وس خبره کوي چې کله کله با په دې سره د خبر د شان عظمت طرف ته به اشاره وي چې دا خبر به لو شان والا دی او کله به د خبر نه علاوه د بل یو سیس د خبر نه علاوه د بل یو سیس عظمت ته به اشاره وي او کله به د خبر هغه ته سپکوالی طرف ته اشاره او کله کله د اهانت ته به اشاره او کله کله به د خبر نه علاوه د بل سیس د اهانت ته به اشاره لکه پوښوي دا اشاره چې کنه وایي وای کله برازي دا اشاره لپاره چې لکه دا ورسونه خبر درې سنه وعده د ورسونه خبر سنه وعده دي اشاره لپاره برازي او دا اشاره په څلور قسمه باندې یعنی دا اشاره بیا د خبر د شان د عظمت کار کول لپاره چې دا خبر دې کنه دا لوی شان والا دی دا غیر عظمت کار کول لپاره والا عظمت شان لپاره برازي او یا به دا خبر نه علاوه د بل څه د عظمت شان لپاره برازي یا به دا خبر د اهانت لپاره برازي چې دا خبر دې او یا به دا خبر نه علاوه د بل څه د اهانت ذکر کول لپاره برازي دا څلور مثالونه ذکر کوي. ثم انه بيدا ايما اي الايماء الى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند له موصولا ودا دلته اوس دا سلور قسمونه بیانې کړه نو دا د اشاره سلور قسمونه بیانې د دې نه بیانې چې مسند له په موصول سره کله راځي ختم شوه چې مسلم له په موصول سره کله راځي چې کله لکه مخاطب ته ډبل صفت نه یا د استعجال تسلیل لپاره یا دغه لپاره زیاده تقریر لپاره او یا تفخیم لپاره او یا د اشاره لپاره د نوع خبر اشاره لپاره نو دلته د نوع خبر د اشاره چي دا نو دا بیا دا خبر د شان لپاره وي نه وي کما سبق الى بعض الاوهام لګوي دي ته څنګه بعض اوهام چې دندازي نو اداره مسلم له موصول اورو دیګونه نه بیانې وسو وزدين هغه اشاره وي. ثم انه ربما يجعل ذريعه الى التعريض بتعظيم لشانه چې کله کله دا ګرځولېږي وسیله الى التعريض هغه تعريض هغه شی دی چې د دلاله الكلام على معنى ليس له في الكلام ذكر و چې په داسې معنی باندې دلالت کول چې په کلام کې ذکر نه وي په کلام کې ذکر نه وي لکه پوښوي به باندې لکه یو کس تاسو چې لکه ته بخیل کنه نو تاسو چې لکه ته بخیل وای بخیل سره د ما ډیر زیات بدی شي
اوس کته اخیری جو بدن دا تعریض دی تعریض اشاره الى التعريض بالتعظيم لشانه يعني شان الخبر يعني كلا خبر د شان لپاره لکه لکه مثال لیکره ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه اعز واطول ان الذي سمك السماء بنا لنا بشک هغه ذات چې اوچت کړی دی اسمان ان الذي سمك السماء بشک هغه ذات چې اوچت کړی دی اسمان بنا لنا بیتن زمونږ د پاره کور جوړ کړی دی داسې کور موږ له جوړ کړی دی دعائمه اعز واطول چې د هغې ستنې ډېرې زیاتې عزتمنې او اوچتې دي اوس ګوره دلته ان حرف مشبه بالفعل الذي سمك السماء دا چې نه د دې لپاره اسم موصول سره خپل سلی نه دا اسم دی نو دا مستملی لکه موصول راوړی دا نو مستملی موصول راوړی دا په دې کې اشاره ده خبر طرف ته او د خبر د تعظیم طرف ته پکې اشاره ده چې هغه ذات چې هغه د اسمانونو اوچت کړي دي بنا لنا بیتن زموږ دپاره بیت الله شریف جوړ کړی دی نو اوس دا بیت الله شریف دا خبر دی که نه بنا لنا بیتن دا خبر دی نو د دې خبر تعظیم طرف ته پکې اشاره شوې ده په دې لکه پوه شو په دې باندې ان الذي سمك السماء بنا لنا بیتا دعائمه اعز واطول ان الذي سمك ستو رفع بشک هغه ذات چې اوچت کړی دی اسمان بنا لنا بیتن جوړ کړی دی زمونږ د پاره کور کم کور دی لکه اراد د بیل کعبه مراد درینه کعبه ده او بیت الشرف والمجد یا د عزت او د بزرګۍ کور دعائمه اعز واطول دعائم یعنی دا هغه اوچتواله دا هغه غستنی اعز ډیر عزت من واطول وګدي من دعائم كل بيت ففي قوله بريق قولك ان الذي سمك السماء اما دا اشاره ده الى ان الخبر المبنى عليه چې دا خبر کوم چې بنا کړل شوی په باندې امر من جنس الرفعه دا امر له جنس رفعت والبناء بنا عند من له دا چا من نچار پر چې ذوق سلیمی ثم فيه تعریض بیا په تعریض ده بتعظیم شان بناء بیته په تعظیم د شان د جوړول دي کور چې داسې ذات چې هغه اسمانونو چت کړی دي نو هغه ذات موږ له کور جوړ کړل دي لکونه فعل زکه چې دا فعل له من دا هغه چې رفع السما چې چت کړی دي اسمانونه التي لا بناء چې دا غیر لپاره عمارت نشته اعظم منها وارفع چا ډیر جدلو دي او چت دي نه هغه پوه شو به معنی نو ګوره دا لري خبر چې زمونږ د کور دونه معزز دی چې دا الله پاک روح کړی یا داسې ذات روح کړی چې هغه اسمانونه جوړ کړي نو کوم ذات چې اسمانونه جوړ کړي هغه زمونږ د کور هم جوړ کړی دی نو دا کور د دې هغه اوچتوالي طرف ته د دې عظمت شان طرف ته اشاره ده او دا کور دا خبر دی که نه نو یک کله کله به خبر طرف ته د خبر د تعظیم شان ته پکې تعریض وي او کله کله به د خبر نه علاوه د بل چا تعظیم شان ته پکې اشاره وي لکه وایي الذین کذبوا شعیبا كانوا هم الخاسرین چې هغه کسان چې تکذیب د شعیب علیه السلام کړو نو دا تاوانیان دي نو ځل لګي الذین اسم موصول كذبوا فعل فاعل شعیبا مفعول فعل سره فاعل مفعول به سله موصول سره په سله مبتدا نو مصلی په موصول سره راوړل شوی دا او دا ورسو دا کوي چې قانون الخاصین دا خبر ده نو ځل کې د دې خبر د عظمت ته پکې اشاره نه بلکې د شعیب علیه السلام عظمت ته پکې اشاره ده چې کم کسانو چې د شعیب علیه السلام تکذیب وکړو کم کسانو چې شعیب علیه السلام دروغجن کو نو دا شعیب علیه السلام دومره اوچت دی دومره لوی شان والا دی چې داغه د وجې نه دغه تکذیب د وجې نه هغه ټول قوم تاوانجان شول په ټول قوم باندې عذاب راغی نو دلته کې دا تعظیم د شعیب علیه السلام دی او شعیب علیه السلام په دې ترکیب کې خبر نه جوړیږي په دې ترکیب کې خبرو هغه پوه شئ به معنی پوه شئ او شأن غیره او ذریعه یا بلا ذریعه الى تعظیم شان غیره تعظیم د شان د غیر د دین نه د غیر د خبرنا لکه الذين كذبوا شعيبا هاي کسان چې تکذیب کړو د شعیب علی السلام كانوا منخذون تاونجن ففيه ایماء پدې کې اشاره ده الى ان الخبر المبنى عليه هغه خبر چې بنا کړی شی باندې من با ينبئ هغه چې خبرداري ورګي عن الخيبه والخسران د خیبت د نقصان او تاوان نه او تعظیم او تعظیم خبرداري ورګي لشان شعیب علی السلام هغه پوښتنه به معنی نو دا دوه مثالونه چې کله د خبر د عظمت شان طرف ته به اشاره وي او کله به د خبر نه علاوه د بل چا عظمت شان طرف ته به اشاره نو دا وس د دوه د عظمت مثالونه دوه وس د اهانت چې کله کله به د خبر دغه به اشاره وي د خبر هغه اهانت طرف ته
او کله کله به د خبر نه علاوه د بل څه اهانت طرف ته به اشاره وي وې وربما يجعل ذريعه او کله کله ګرځي دا ذریعہ الى الاهانه اهانت لشان الخبر شان د خبر دا لګته ان الذي لا يحسن معرفه الفقه قد صنف فيه كتابا ته ان حرف مشبه بالفعل الذي اسم موصول لا يحسن معرفه الفقه فعل فاعل مفعول به دا فعل سره خپل فاعل او مفعول به نه سله شو موصول سره خپل سله نه اسم شول ان هاي کس چې هغه په دې فقه باندې نه پوهیږي صحیح به نه پوهیږي قد صنف فيه كتابا قد صنف فعل فاعل او فيه جار مجرور متعلق كتابا مفعول به فعل فاعل مفعول دا خبر شو ان لپاره نو وګوره دلیل خبر اهانت ته طرف په اشاره ده چې کوم کس چې په فقه باندې پوهیږي په فقه کې کتاب لیکل مطلب دې کتاب اهانت طرف ته اشاره ده چې یو کس دې چې په فقه باندې پوهیږي نه چې کتاب لیکل چې کتاب به لسنګي نه کتاب اهانت طرف ته اشاره ده خبر اهانت طرف ته هغه پوه شوي ان الذي بشكاكس لا يحسن معرفه الفقه چې هغه نه پوهیږي صحیح د فقه په پیژنو قد صنف فيه كتابا نو دلته اوس د کتاب هغه قد صنف فيه كتابا دغه مصنف طرف دا اهانت طرف ته اشاره ده هغه پوه شوي او غیره او لشان غیره یا خبرنا علاوه د بل اهانت طرف ته اشاره لکه ان الذين يتبعوا الشيطان فهو خاسر بشکا کسان چې د شیطان تابعداري کوي نو د تاوانی ده بشکا کس چې د شیطان تابعداري کوي نو د سره نو بری کې دا اشاره ده خبرې ته چې دا شیطان چې نه نه تاوانی یا دا فهو خاسر دا نه تاوانی بلکې بل کس کم دی کم چې شیطان تابعداري کوم کړي هغه خاسر دی اب نقصان کړي هغه پوه شو یا دا شیطان چې نه دی هغه دغه طرف ته اشاره ده رضالت او خصاصت طرف ته اشاره ده هغه پوه شوي نو دا سلور تیری یا بالا کا دا اشاره کوي د عظمت د خبر طرف ته یا د خبر علاوه د بل چا عظمت شان ظاهر ول لپاره او یا به د خبر د اهانت لپاره او یا به د خبر نه علاوه د بل چا د اهانت لپاره وروب وقد يجعل ذريعه الى تحقيق الخبر او کله کله با دا ګرځولېږي د تحقیق د خبر لپاره یعنی اشاره به پکې تحقیق د خبر ته چې اجعله محققا ثابتا چې دا ورستو کوم خبر چې دا ثابت ته محقق ده لکه پوه شو مې معنی لکه دلته دا شعر لیکل دی ان التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول ان التي ضربت بيتا مهاجرة بشک هغه زنانا چې جوړ کړی د کور د هجرت په تور باندې بكوفة الجند په کوفه جن کې غالت ودها هلاکړي دي داګه هغه محبت غولن هلاکونکي وې وس پدې کې دا چلې چې ان التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند التي کو اسم موصول له ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند دا د دې لپاره شرط ده دا دغه ده سله ده موصول سره خپل سله اسم ده او غالت ودها غولو دا د دې چې دا خبر ده نو دلته دا خبر د تحقیق خبر د پاره دا راوړل شي اشاره ده څنګه د تحقیق خبر د پاره اشاره ده لکه دی وې ان التي بشکا زنانا چې هغه ځان کور جوړ کړل او هجرت کوونکې د دې ځنه کوفه الجن ته دي کوفه د دې کوفه ته د دې ځنه دې کوفه ته نو هغه هلاکت کو محبت کوونکې هلاک کړل وز دا محبت کوونکې ولې هلاک کړل ځکه چې دا کسان خو د دې خزي سره مینه محبت ساتي او د دې سره مینه محبت ساتي دا مینه محبت په هغه بزرګ چې د سره بار بار ملاويږي او سره کینی پاسي و سره خو چې کله دا خزه د دې کور جوړ کو د دې نه دغه ته لاړو د کوفه الجند لاړو هجرت لپاره لاړو نو روسو خبر تحقیق تر اشاره ده چې لکه دغه کسان په واقعي چلنده هلاک شول په دغه سره دا کسان هلاک شول خو څه به معنی ان التي بشکا زنانا ضربت بیتن مهاجرتن چې هغه جوړ کړه د کور مهاجرتن هجرت کوونکو پنځه باندې یعنی جا په داسې حال کې چې دا هجرت کوونکی دا چرته هجرت کوونکی دا کوفه الجنتا غالت ودها غولو هلاك للاغه محبت على كونك فان في ضرب البيت بكوفه الجند والمهاجره اليها و بری کوفه الجند کی دا کور جوړول او بیا د کوفه الجند هجرت کول دا اشاره ده الى ان طريقه بناء الخبر چې دا طریقه د بناء الخبر یعنی ورسو طریقه د خبر څخه ده من با ينبئ عن زوال المحبه دا
خبرداري ورکړي د زوال د محبت نه و انقطاع الموده او ختمېدل د محبت ثم انه يحقق زوال المحبت بیا د محقق کړه د زوال د محبت ويقرره او دای مضبوط کړه د په ځین سامع کې حتی كانه برهان عليه چې دا به د برهان باندې وهذا معنى تحقيق الخبر او دا معنی د تحقیق الخبر ده وهو مفقود او دا مفقود فی ان الذي فان الذي سمك السماء پدې کې صرف چې د خبر ده د خبر عظمت شان طرف ته اشاره تحقیق ته اشاره نشته ليس في رفع الله تعالی زګه چې نشته په اوچتول اسمانونو کې تحقیق او تثبیت لبنائه لومدن چې دا د لپاره د کور ثابت کړل نو فظهر الفرق بين الايماء وتحقيق الخبر وې په ایماء او په خبر کې تحقیق الخبر کې فرق ظاهر شو پر ایما کې چې ده کنه په ایما کې سامع چې ده نه دا صرف جنس خبرداري ور کوي د جنس خبرداري ور کوي ان سامع صرف په جنس خبر باندې د کیږي او په ایما کې دا نه یعنی د څه خبره په ایما کې نه چې داګه ته نه سامع هغه شک ختم شي د سامع شک ختم شي او په تحقیق الخبر کې دا خبره کنه چې دا خو لګي یو سامع ته د نفس خبر هم خبرداري ور کوي او بل دا پای سره دا خبر ده چې چیرې داغه شک او شوبه هم د نه ختم شي لکه وای ګوره ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا بشک ذات چې زمونږ د پاره اسمان چې تکړه نه زمونږ د پاره کور نو دا خو سب د خبر د اسم د پاره ثابت شو خو لکه تحقیق بګی نشته چې دا خامخا لکه د ثابت شو چې بریګي شک او انکار بګی نه کیږي خو چې لکه دغه کله دا خبره وکړه چې دا ان التي ضربت بيتا مهاجره بكوفه الجند وغالت ودها غولو چې هغه زنانه چې هغه په کوفه الجند کې کور جوړ کو هغه د هجرت کوي نو دی هغه خپل هلاکون کې چې دا محبت کوون کې هلاک کړل ځکه چې اوس ګوره پدې کې دا اشاره دی خبره ته چې اوس کدا دی کوفه الجند د اصل کور پکې نه په مل مسوب باندې تلله نو بیا باندې محبت کوم کې نه هلاکېدل لکه به چې رتبه د ورس لچې اوس براشي خو یو دا چې هغه هجرت کوي دویم دا چې هغه لګ خپل کور جوړ کړی نو چې خپل کور جوړ کو او هجرت وکړو نو اوس دلې په دې تباہی کې شک نشته ځکه چې دا محبت اوس ختم دی د سره لکه بلې خبره باندې پوه شوي که محبت وي نو دا په تختیدل نه محبت وي په سفر به تللی واسي هجرت به نه کو خو محبت یې ځکه خو هجرت وکړو محبت یې دا نه خو لګي خپل صحیح کور روکو لکه پوه شو به معنی نو پدې کې تحقیق الخبر ته اشاره ده او په دې مخ کې دا تحقیق الخبر نشته پوه شو به معنی ها تحقیق الخبر دي ته وای چې سامع ته د نفس خبر پته مو لګي او په دې طریقې سره پته ولګي چې هغه به شک او انکار نشي کولای پوه شوي